محترمو دې وخت کې تاسو که پوره دنیا کې وګورئ په پوره دنیا کې نن د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش جاری دی یو معرکه ګرمه ده یو طرف ته اهل کفر ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب ورسره دي د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم ورسره دی هغوی کوشش دا دی هغوی د مسلمان تهذیب او تمدن تباه کول غواړي هغوی د مسلمان عقاید او نظریات تباه کول غواړي لیکن محترم دویم طرف ته که تاسو وګورئ مقابله کې دغه اهل حق علما ولاړ دي دغه مدارس او مساجد او مراکز والا ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی هغوی د زمانې د ظلم او جبر سره مخامخ دي لیکن محترم کله چې تاسو په دغه معرکه باندې نظر اچوي ګورئ بیا به انشاءالله العزیز تاسو ضمیر د دې خبرې گواهی درکوي چې د حق او د باطل په دغه معرکه کې فتح دغه الله علیه دا فتح دغه درویشانو دا فتح دغه مساجد او مدارس والا دا په هر میدان باندې په هر محاذ باندې فتح دغه الله علیه دا او شکست دغه کفر دی انشاءالله العزیز زور انشاءالله دی وخت کې محترم تاسو وګورئ د دین غني شعبې په دی وخت کې الحمدلله کار کوي تبلیغ د دین لوی شعبه ده جهاد د دین لوی شعبه ده سیاست د دین لوی شعبه ده تصوف د دین لوی شعبه ده دا ټولې د دین شعبې دي الله دی آبادی ساتي لیکن محترم دینی مدرسې دا دغه ټولو شعبو د پاره بنیاد دی دینی مدرسې کا آبادی وي بیا به دغه ټولې شعبې ورسره آبادي وي انشاءالله لیکن که دینی مدرسو باندې خزان راغی دغه مدرسې د خزان سره مخامخ شوي دغه مدرسې د کمزورۍ سره مخامخ شوي بیا به د دین په ټولو شعبو باندې خزان وي الله دې نه وکړي محترم دې وجې نه محترمو نن تاریخ د دې خبرې تاریخ د دغسې یو مثال پیش کولو نه قاصر دی عاجز دی چې زمونږ دغه دینی مدرسې دا ګلشنونه دی آباد وي علماء حق دی په میدان عمل کې مصروف وي بیا د مسلمانانو تهذیب چا تباه کړی وي بیا د مسلمانانو تمدن چا تباه کړی وي بیا د مسلمانانو نظریه چا تباه کړی وي قسم دی 1400 سال تاریخ د دغسې مثال پیش کولو نه عاجز دی محترم د 13 صدۍ کې پیرنګیان راغلله د مسلمانانو تهذیب تباه کو محترم داغي پس منظر کې تاسو ګورئ اول هغوی زمونږ په نصاب تعلیم حمله وکړله اول زمونږ د هغوی دغه ګلشنونو د ختمولو کوشش وکړلو اول علماء حق د منځ د لرې کولو کوشش وکړلو د چا جبه چې د کفر خلاف خوځېده د چا جبه چې د هغه د باطل خلاف خوځېده چا چې د جبر او د ظلم په ګریوان کې لاس ور اچولی و هغه علماء د منځ نه لرې کړله د هغوی جبې بندې کړلې د هغې نه پس محترم ورال د مسلمانانو په ذهنونو باندې قبضه ولګوله نوجوانانو ذهن هغه گمراهۍ طرف ته بوتلو لاډ میکالي نصاب تعلیم تشکیل کو لاډ میکالي هغه نصاب تعلیم علی ګړ ته هغه محترم راوړلی شو او محترم هغه ځکې د هغه نصاب نه قرآن لري کو احادیث لري کړله فقه لري کړله نور دینی علوم او مضامین ورنه ختم کړله او محترم هغه نصابو اکبر الآبادی مرحوم چې په هغه زمانه کې وکتل اکبر الآبادی ورنه شکوه کړې وه ویل میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اپنی اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کی بھی روح بہاروں میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے علامہ اقبال مرحوم چې کله د هغه نصاب تعلیم اثرات په ځوانانو وکتله ځوانان د خپل دین نه باغیان شو ځوانان د خپل مذهب نه لرې طرف ته روان شو علامہ اقبال مرحوم هغه ځوانانو ته ویلي و د هغوی نه شکوه او ګیله کړې وه ویل تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں ہنود اور ان مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود لیکن محترمو دغه وخت کې زمونږ اکابر هغه غافل شوي نه وو زمونږ علماء کرام د غفلت شکار شوي نه وو الحمدلله په دغه وخت کې قاسم العلوم والخیرات
حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہو دا دارالعلوم دیوبند بنیاد کی خودو او محترم راغ مدرسے دا پارے نصاب جوڑ کو او پاگی کی اغا مضامین بنیاد ہو گرزو کم مضامین چی اغا دا علی گڑھ دا کالج نوستل شویو دا علی گڑھ دا یونیورسٹی دا نصاب نوستل شویو یو نصاب جوڑ کو اغیر مدارس دا پار نصاب ہو گرزو چولین حیثیت پا کی قرآن و سنت تا حاصلو احادیث مبارکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصلو فقہ تا حاصلو او محترمو دا اغا نصاب بنیاد پا دمر دردن سرگی خیو پا دمر اخلاص سرگی خیو نن کے تاسو پا پورا دنیا کی وہ گرزے گئی نن کے تاسو مشرق مغرب شمال جنوب تلاڑ شئی نن د دین سمر شعبے آبادی دی سمر رجال کار پاگی کی کار کئی دغه ټول تمام پا تمام داغا نصاب پیداوار دے داغا علماء دیوبند روحانی بچیان دی داغا نصاب تعلیم پیداوار دے چنن محنت کے الحمدللہ